الرحمن الرحیم. ظهور خان یو پیره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. دې وخت کې ولاړ یم تحصیل کاټلنګ تحصیل کې د پوره تحصیل کاټلنګ چې څومره چیرمنان دي ویلج چیرمنان دي د میر افیس کې راغونډ شوي دي. مفتی حماد الله هم دلته کې موجود دی او د عوام نیشنل پارټۍ نامزد امیدوار او سابقه ایم پی ای ګوهر علي شاه باچا هغه هم دلته کې موجود دی. په ګڼ شمېر باندې د هر سیاسي ګوند سره تعلق لرونکي ټول چیرمنان نمایندګان دلته موجود دي. د دې وجه دا ده چې تېرو ورځو قاسمي کې یو واقعه شوې وه، که ستاسو ذهن کې راځي د چیلي د غلا نه یو کهاني شروع شوې وه. په هغې کې یو جرګمار چې د عوامي نیشنل پارټۍ چیرمن سوداګر هغه باندې نیوکې وشولې، هغه باندې دعوې وشولې، هغه پولیس ونیسه. په هغې کې د جرګې مخکې مې چې دا یو غلط انویسټیګیشن دی. نن په هغې کې څو ورځې مخکې بیا په هغې کې څه مسله راغلې ده، څه ډز ډومبک شوی دی. نن په هغې کې دا چیرمنان راغونډ شوي دي او دوی ډي ایس پي کاټلنګ فاروق زمان صاحب سره ناست دي. تاسو په سکرین باندې ښکاري. د دې خبرې دپاره چې د دې کیس ته از سر نو انویسټیګیشن وشي او دا انویسټیګیشن دې په داسې انداز باندې وشي چې په دې کې ملزم شي او بېګناه شي. دوی سوي زموږ سره موجود دی د کاټلنګ سرکل ډي ایس پي فاروق زمان خان، مفتی حماد الله صاحب میر تحصیلي کاټلنګ او نامزد امیدوار د عوامي نیشنل پارټۍ ګوهر علي شاه باچا چې دوی سوي او دوی سره ډي ایس پي صاحب سره خبرې وکړې. راځئ زموږ سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. دا جرګه چې کوم کیس سلسله کې راغلی را چې هغې کې سوداګر کاکا باندې داویداري شوې ده، نو زما دې ټولو ته دا راغلی ریکویسټ دی او انشاءالله دا زموږ ډیوټي ده، د پولیس ډیوټي دا ده چې انویسټیګیشن کول وي د یو کار، د یو څیزو یا انسداد جرایم او دویم انکشاف جرایم. دا دوه کارونه دا د پولیس دي او په دې کې زه به دا ووایم د تفتیش په دوران کې انشاءالله چې څه قسمه کم رپورټ کړی دی مدعي د کم ملزمانو خلاف کړی دی، نو دا 100% په دې کې چې کم ساینسي خطوط وي هغه پکې مونږ استعمالو او بل په میرټ باندې به انشاءالله دا تفتیش مونږ کو. تاسو تسلی ساتئ، په خپل پولیس باندې باروسه ساتئ چې داسې قسمه یو دغه به نه کیږي، یو داسې عمل به نه کیږي. دا تفتیش دوران کې داسې څه کوتاهي به مونږ نه پرېږدو. که تاسو بې ګناه یې کاکا بالکل به تاسو انشاءالله چې د تفتیش نه مونږ بې ګناه ثابتو، او که نه ګناهګار یې نو د هغې خپل ګناه سزا به راته میلاویږي. تحصیل کې د تمام چیرمنان او د ویلیج کونسل قاسمي او د سروبي تازهګرام مشران ټول امایدین راغلي دي. چونکې زمونږ د تحصیل کونسل رکن د سوداګر چیرمن صاحب چې تعلق د قاسمي سره دی، یو میاشت دوه مخکې دوی ته یو پیښه راغلې وه، د چاپروغه کې دوی تلي وو، هغه روغه وشوه. بیا د صحافیانو دغه کسان چې کوم ملزم هغه د صحافیانو مخې ته الزامات په سوداګر چیرمن صاحب ولګول. بیا ورپسې د کلي خلکو د دوی په صفایۍ کې او د دوی په پاک دامنۍ باندې پریس کانفرنس وکړ. هغه څیز بل طرف ته لاړه او هغې کې بیا هغې کسانو په دوی باندې ګواښونه وکړله او فایرنګ. او بیا چونکې د تفتیش دوه درې اړخی چونکې انتظامی طور هغې څه داسې حربه استعمال کړه چې پولیس د مجبورۍ په بنا باندې سوداګر چیرمن صاحب باندې مقدمه درج کړه، اف ای آر یې درج کړه او په هغې کې دوی جیل ته هم لاړل، د دوی زامن هم لاړل. د هغې نه بعد تقریبا دوه درې پیرې دغه شانتې روغې مراحل هم رالل. خو چونکې اوس د وړاندې ورځو کې بیا چې د چا سره مسله ده هغې کس په دروغه په ځان یې ډز کړی دی او اوس هغه صورتحال بیا سوداګر چیرمن صاحب ته پنده تیاره کړې ده. نو دا د چیرمنان ملګري دا ټول د علاقې عوام د انتظامیې سره دا غوښتنه کوي د ډي آی جي صاحب نه، د کمشنر صاحب نه او ډي سی صاحب او ډي پي او صاحب ته دا یادګیرنه هم ورکړي چې په دې تحصیل کاټلنګ کې دا چیرمنان د عوامو منتخب کړي دي او دا د هغې حقوق دي چې هغې ته د تحفظ هر قسمه تحفظ دوی ته مهیا شي. چونکې زموږ په تحصیل کې مخکې وړاندې ورځو کې زموږ د تحصیل د کونسل یو رکن چیرمن چې هغه دغه شانتې چاپروغه کې وژلې شوی، نو موږ دا ګڼو چې دا زموږ دپاره د علاقې چې کوم سرپرستی کول دي یا د خپل د ویلیج کونسل نمایندګي کول دي، نو هغه خو چې څنګه انتظامیه د خپل علاقې د ویلیج کونسل یا د
خپلې تاڼې د حدودو نګهبان وي، نو داسې دا چیرمنان هم د ویلیج کونسلو د عوامو ترجماني کوي چې دوی ته دغه شان ستونزې مخامخ کیږي او خپل ځانونه پکې بایلي، خپل بچي، خپل اولاد، خپل مال. نو موږ خو انتظامیې ته دا درخواست هم کوو چې په صحیح خطوطو باندې، په ساینسي خطوطو دا تفتیش وشي او چې کوم انویسټیګیشن کیږي، چې کوم سړی په حق هغه ته د خپل حق ملو شي، کوم چې ناحق هغه ته سزا. په داسې حواله په داسې خبره حوالې سره موږ راغونډ شوي یو، څنګه چې میر صاحب په دغه حواله سره خبره وکړه چې یاره د چیرمن صاحب سره لږ زیاتی شوي او په هغې کې د اف آی آر په حواله باندې د علاقې د ټولو وګړو چې کوم دی تحفظاتو بیا په هغې کې په دوباره سره هم داسې واقعات وشو، ځکه چې دا ټول ذموار کسان دي، که هغه چیرمن دی، که هغه هسې هم د کلي مشر دی، دا د دوی ذمواري ده. دوی هم په دې جرګو کې ځي او بغیر د دوی نه دا معاشره چلیږي نه. او بیا نن چې مونږ زه د ډي سي پي صاحب ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې یقینا زمونږ د دې جرګې خبره ډېره په تسلۍ سره واورېده، زمونږ سره یې وعده وکړه چې انشاءالله زه به چې کوم دی نو د دې ازادانه طور چې کوم دی انویسټیګیشن کومه، د دې به مونږ چې کوم دی نو په صحیح طریقې سره به مونږ تفتیش کوو. نو په دغې امید سره انشاءالله چې د دوی دا مسله چې کوم ده خیر له به ځي که خیري، او حقدار ته به چې کوم بې ګناه دی هغه ته به خپل د بې ګناهۍ دغه میلاویږي، او چې کوم ګناهګار دی هغه ته به د هغې سزا میلاویږي. او دغه خبرې راغلي، مونږ د ډي سي پي صاحب هم شکریا ادا کوم، د میر صاحب هم شکریا ادا کوم، ورسره د ټولو ناظمان صاحبان دلته راغلي، ذموار ملګرو ډېره زیاته دلته راغونډ شو او بس زه دا دغه کوم چې زما تفتیش دې په میرټ باندې وشي او نور ټولو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو د ټول ناوله د ایوب بای او ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو موږ ته ټایم راکړم. دلته موږ راغونډ شوي یو د کاظمي کې په دې مخکې ورځو کې یو مسله شوې وه چې هغه بیا په د میډیا باندې ډېره زیاته هایلایټ شوله. په هغې کې بیا ډي سي پي کاټلنګ چې کوم دی پارچې ورکړلې، حالانکه هغې کې بیا موږ راغلو دوی سره موږ میلاو هم شو چې یاره مطلب دا یې د دې شي د انویسټیګیشن وکړي شي او دا سړی چې کوم دی زموږ دا چیرمن صاحب دا بې قصوره دی، خو په هغې کې هغوی هغه خپله سزا تېره کړله. د هغې نه پس هغه کسانو بیا موږ پسې د روغې کوشش هم وکړو، خو په هغې کې روغه ونه شوله. نو د هغې نه پس هغه کس چې کوم دی نو ځان په خپله باندې ویشته او بیا په دې چیرمن صاحب باندې دعوا وکړله. نو یو انتهایي ظلم یې وکړو او زیاتې یې وکړو. نو د هغې متعلق موږ دلته اوس راغونډ شوي یو. په دې کې د هغه وقوع چې په کوم ځای کې شوې ده، د هغه کلي د هغې علاقې د هر کور بنده موجود دی او د دې خبرې ګواهي کوي چې مطلب دا دی په دې کې چیرمن صاحب بې قصوره دی او دا کسان زیاتې کوي. او زه په دې کې چې کوم دی ډي سي پي صاحب ته دا درخواست کوم چې په دې کې مخکې مونږ راغلي یو، اوس ته بیا مطلب دا چې د سره یو پیره مخکې زیاتې شوې دی، نو مهرباني دې وکړي چې په دې کې انویسټیګیشن وکړي شي او مطلب دا دی چې د چیرمن صاحب ته خپل انصاف ورکړي شي. بس دغه یو درخواست کوو.